السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د مری تازه صورتحال د سارا مخې ته ږدم چې عزتمنو چې نن سبا څومره مړي پکې نور وشول. عزتمنو چې د نن ورځې څومره مړي شوي دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې درکوم. د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو تېره ورځ په مری کې دغه شانتي عزتمنو بې شمېره کسان پکې مړه شوي چې د نن ورځې تازه خبرات نور هم درسره شریک کوم. عزتمنو چې نن هم دغه شانتي واقعه مخې ته راغلې وه چې په مری کې عزتمنو بې شمېره کسان د حادثې نه بچ شول. دغه شانتي عزتمنو واوره پیښ شوې وه. عزتمنو چې واوره پې وشوه دغه د واورې په حالات کې عزتمنو خلک وخیر شوي وو، سمدستي د مری نه ځان راویستلو او الله تعالی د حادثې نه بچ کړ. چې عزتمنو په کاټلان کې چې څنګه عزتمنو اسد چې د اوو خویندو چې دا هم ډېره سخت بېدردۍ سره مړ شوی و، ډېر په بد حالات کې و چې عزتمنو دوی ته بیا مړی خو هم نه میلاوېدلو. عزتمنو نه پوهېږم چې دا خلک مړ شوي دي او که نه دوی په ځان باندې تنګ شوي دي چې ښه پوهېږي چې دغلته خو هم ډېر کسان مړه شول د دغه واقعې نه چې د یخني وه او د اکسیجن د وجې نه. عزتمنو چې بیا هم خلک دغه شانتي مړي ته روان دي او باید چې دوی د دغې نه دوی دغه شانتي بیا بار بار مړي ته ځي چکر له خو ته پته لګي چې دغه ځای خطرناک دی نه ځو، دوی بیا هم روان وي. ښه چې دغه پیسې دوی په غریبانانو باندې تقسیم کړي نو ثواب به یې وشي او الله تعالی به د دوی ګناهونه خو معاف. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.